لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الحمد لله إمام الهدى صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في التوراة والإنجيل والقرآن، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: زينوا منازلكم بالصلاة وتلاوة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل الابتهال والتعظيم زمانگا استاد صدد مهمان خصوصی حضرت مولانا حلیم سید حاشمی سے دناوغیر کلی لها رہبر عبد المشر قاری فخر احمد صاحب عہدے مجلس محتمم او منتظم قاری شمشیر علی صاحب اور قاری شمشیر احمد صاحب اور نور سمرہ محفل کے علماء کرام، قراء حضرات، حفاظ کرام موجود تھی. دہاغی سرا دنوگے دخاورے غیرتمند او بدین باندے مین مسلمانان ورنو منگا تاسو ته بدواز او د نصیحت نه ډکې خبرې زموږ مهمان خصوصي کوي. دا زموږ مېلمه دی، لیکن د دې نه مخکې تمهید په طور باندې د دې مجلس یو څو آداب ذکر کوم. زما محترمو، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي: زینوا منازلکم بالصلاة وتلاوة القرآن. خپل منزلنا، خپل ډیرې، خپل جماعتنا، خپل اجرې دا د قرآن باندې مزدجینې کې، دا په قرآن باندې ښایسته کوي، د قرآن صداګانې پکې عام کوي. قرآن څه دی؟ قرآن څه ته وایي؟ زما محترمو، قرآن کریم ها کتاب دی چې دې ته کلام الله ویلی شي. دا د الله جل شانو کلام دی. لتخرج الناس دپار قرآن دا دے دپارے لتخرج الناس من الظلمات الى النور. قرآن ما تادت تیرول روباسی، قرآن ما تادت دلالت روباسی، قرآن ما تا خلایت طرف تراولی، قرآن ما تا ترناغی، قرآن ما تا چدے لار قدر خی، قرآن ما تا مور پلان احترام ہے، قرآن ما تا معاشرہ کی اسیدو ترکی ہے، قرآن ما تا زماستا جن ہے، زماستا معاشرت ما تا ہے، قرآن ما تا دستور ہے. قرآن زمون منشور دے، قرآن زمون دستور دے. دی وجنا نبی علیہ السلام فرمائی بل مجالس قرآن بانے مزید کے، بل روح تا قرآن عزاور کے، بل جسم پا قرآن بانے خست کے. قرآن رحبل سینے سر اولگوئی محترمو نن اغ مجلس لکی و مجلس تا قرآن پا نابا بانے مناقض شد. لیکن دا افسوس سر بدا خبر کچھ اعلان شوی بدے جماعت کی یا بات شوی
چې نن پلان کې لیډر راځي جلسه ده، نن به د دروغو وعدې کېږي تاسو سره، نن به په دروغو بندګان روټونه لارې جوړېږي، نن دې ځای ته حجرې ته ډمې راځي، نن اجراګان راځي، پاره د کعبه قسم بلا وینا بلا تپوسوا هغه زه ته تک را تک شروع انت وکړه لګیدلا یو بل به تپوس کېدو څوک پرازي سټه پرازي، لیکن نن د آقای نامدار په نامه باندې نن د هغه کلام الله په نامه چې د احترام ته رسیږي دې مجلس ته د رب کائنات ته دربار نه بے شمار فرشتي راځي، یو ختم القرآن ته د رب کائنات ته خزانو نه د عرش معلا د اسمان تر کنارونه دلته کې څلور لاکه فرشتې د دې ته راکوزېږي، فرشتې زما ستا د دعا د امین دپاره دې مجلس ته راځي، زما ستا د دې مجلس د ریکارډینګ دپاره هغه دلته راځي، په اخر کې رب کائنات ته واپس ځي، الله تپوس کوي سره د علمه فرشتو چېرته تللې وې، جواب کې وایي او ربه دنیا ته تللي یو مجلس ریکارډینګ مو وکړو د ناوګۍ په ځمکه جوړو خلکو ته مکمل اطلاع شوې وه، پوسټرې لګېدلې وې، موبایل باندې خلک خبر شوي وو، خو ربه ډېر کم کسان هلته هغه په دین باندې مین تا لپاره هلته راغلي وو. الله دې سره د علم تپوس کوي دا یې کسانو څه غوښتل هغې به ته وایي ربه ستا رضا او جنت یې غوښتو، رب ورته وایي تمام مین چې وو دې کلام الله نه راغلي وو، ای زما فرشتو ګواه اوسېږئ دا مجلس کې چې دننه څومره خلک ناست وو دې ته به جنت ورکړو ګناهونه به ونه معاف کړو. محترمو بیا تپوس کې نورې څه غوښتل هغې به د جواب کې وایي رب د جهنم نه امان غوښتو، الله ته دوزخ نه یېرېدل، الله ستا د ناراضګۍ نه یېرېدو، فرشتو ته وایي د دغې مجلس په برکت سره د دې بابرکته مجلس سره د دې کلام الله په برکت سره هغې خلک ما د جهنم نه دې ته نجات ورکړو، د جنت مستحقین مې جوړ کړو. نن محترمو دغه چند کسان د الله رضا او جنت غواړي، سوچ دې خپل زړه کې وکړو. زما نه مخکې قاري صاحب ډېر په افسوس سره وویل چې قتل دوه قسمه باندې دی، یو د عربو هغه د جندیلو دفن کول و، یو د انسان د لاس نه قرآن او علمي طاقت اخیستل دي. محترمو د قرآن شعور پیدا کړو، د قرآن نه مخکې لږه زندګي مطالعه کړه، د قرآن نه مخکې زما ستاسو زندګي و د زناور نه بدتر و وحشانه ژوند تېرېدو، لیکن کله چې قرآن راغی د قرآن نه مخکې ګوره نبي علیه السلام ته کله چې وحي راځي د قرآن لومړنۍ دویم وحي ده، نبي علیه السلام ته رب کائنات فرمایي یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر، نبي علیه السلام هیبت کې راپاسي تپوس کې ای خدیجة الکبرا مور دا د نبي علیه السلام هغه بیبي ده په هر سخته کې په هر مشکل کې د نبي علیه السلام ملا ډبولې ده، د نبي علیه السلام د ملا توان جوړ شوی دی، دا د مټو طاقت جوړ شوی دی، نبی علیہ السلام تباہی دا اللہ حبیب سنی وجہ صدا دیر حیبتناک کارے گے دیر پیرک اخکارے گے دا اللہ رسول اللہ فرمائے وی اے حدیجے رب کائنات فرمائے یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر چاہتا ورشم چاہتا دعوت ورکم، نبی علیہ السلام فرمائے حدیجے بربند توافر شروع دی دا ہم کو دشمنے شروع دی کلونو دشمنے کیږي په مطاب کې باطن کې د جواره اړې قایمې دي او خلک ژوندی خپل لونه هغوی په دې کې چاته ورشم. قرآن کې الله فرمایي وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، زه به د هغې ژوندی لونه هغې شی متعلق تپوس کومه چې دا په کومه ګناه باندې قتل شوې ده، د دې ګناه سوا قرآن نشته، قرآن لا دنیا ته راغلی نه دی، د قرآن زندګي نشته، هغه پلار راپاسي خپل ظالم خپله ورکوټې لور رالي هغه د ژوندی همیشه ورلو مقبره چې کومه ده په هغې کې دفن کوي، د پاسه پرې خاورې اړوي، دا ولې نن د جهالت پروت دی، نن د تیاره پرته ده، قرآن ماته د دغې تیارې نه راوباسي، رڼا ته مې راولي، د دغې جهالت نه مې رابال کوي، هدایت ته مې راولي. محترمو د چا په کور قرآن کې الله فرمایي وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظلت وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من الناس
چې کوم کس ته به زیری میلاو شي په دې خبره باندې چې ستا په کور کې جینۍ وشوله ظل وجهه مصدع وهو کظیم مخ به یې د غوسې نه به راشي تک تور شو د غوسې نه به ډک شي ستا په کور کې جینۍ پیدا ده ایمسک علی هونک ام یدسه فی التراب ذلت سره به یې ساتله یا په خاورو کې به یې دنده ټومبله چې ما ته وایي چې دا د جینۍ پلار دی ته به سبا دا لور چې دی بل ته به نکاح ورکوې زه دا نشم برداشت کولی محترمو خلکو وایي چې په کور کې لور به وشوله هغه بګبلۍ ته به وتله کړه مې وده وکنسته هغې ته به یې ورته وکړه د پاسه د دې خاورې امبارولې کله کله به داسې وشوله سالانه به یو میله لګېده سالانه به یو ځای کې مجلس لګېدو هغې مجلس ته به خلکو د خپلې بچیانې پرېښې وې هغې ته به یې بوتللې هغې مجلس ته به کس خپله بچی بوتله سرداران به هغه خنزیران به راجمع شوي وو هغه ظالمانان به راجمع شوي وو سردار به پاسې اعلان به یې وکړو نن به پلانکې د پلانکې زوی خپله ژوندی لور ته بند کوي نن به هغې ته تکلیف ورکوي نن به هغې ته سزا ورکوي نن موږ د ده غیرت امتحان اخلو نن موږ د ده د نرتوب تماشا کوو چې دغې څومره غیرت دی کو چېرې ده د خپلې لور ته تکلیف ورکړو دا لور یې دفن کړله د ده سترګو کې اوښکې رانلې دی په هغې باندې خفه نه شو موږ به د ده غیرت ته سلام کوو کو چېرې د ده په سترګو کې اوښکې رالې دی بزدل راښکاره شو موږ به د ده نه بایکاټ کوو محترمو کس به راپاڅېدو خپله بچۍ به یې راواخیستله د بچۍ لاس به یې مات کړو ماشومه ورکوټې بچۍ ده هغې به چغې وهلې بیا به د خپې ماتې کړې چغې به یې وهلې کپرۍ به یې ماتې کړه چغې به یې وهلې او هغه ته به سردار ملعون ووې خلکو ته په هغه وخت کې سترګو کې خو دې اوښکې نشته بیا به ته په خپل لاسو باندې کنده وکنستله ای کندې ته به یې ورته ورکړه محترمو عزیزانو او کله چې به یې ورته ورکړه د پاسه به خاورې انبارېدې هغې به چغې وهلې بابا ګناه مې څه ده بابا خطا مې څه ده زما څه ګناه ده بابا زما خطا څه ده ما جرم کم کړی دی زه خو الله دنیا ته رحمت رالیږلی نبي علیه السلام فرمایي لا تکره البنات فاني ابو البنات لړو د بد ونه ګورئ دا د جاهلت تدور خبره وه دا د هغې بربریت خبره وه دا د هغې خیوانیت خبره وه چې قرآن نو پیغمبر نو هغې لور ګناه موږ ته معلومه نه شوه دا یې خطا معلومه نه شوه اللہ نے بجن نشو ورتے چرمما دنیا تبلے گا لیکن دا قرآن نہ رہا دا جہالت کے لیے کلچ دا قرآن نہ رازی زما حبیب فرمائی لا تکرہ البنات فإنی ابو البنات چنائی دا بد مگورا زد جنکو پلارم زد لولو پلارم نبی علیہ السلام فرمائی لوت علیہ السلام دے لولو پلارو شعیب علیہ السلام دے لولو پلارو ما دے لولا زامن اللہ دوارا را کردی لولا زامن دي لولا لا تفريغني وزما امتا لا تكره البنات جنين تبت ونقولي دا اغي وخشيانو كارو دا اغي حيوانانو كارو دا القرآن محقني دستورو چه خلقو با جوندي لولا دا پنکولي لا چه كم انسان دا خبري دیو لولا اللہ ورکردي او نبی علیہ السلام مجلس کی راستے دا دریواله لولا رسول الله فرمایي د دایره لوی کړي دینی تربیت ولا وکړو وعده کړي کویته نکړلې او د دې له چې کم میراث کې خپل حق په حج او په عمره رضا نه کړی چې پتا وځو عمره وکما پتا وځو حج وکما ما ته کوته ولګوا چې کم پلان ته پیدا ده دغه د لور پیدا ده ولې په عمره رضا کوي ولې په حج رضا کوي ولې په راکتو راکو رضا کوي ولې د ګورګا د زی په واده په سامان رضا کوي ته خپل په دې رضا کوي او دا ولا میراث کې ولا پوره حصہ ورکړه نبی علیہ السلام فرمایي دا کس په زما سره په جنت کې داسي دوی دې سره پاک برک دي ناس جو صحابي پاسه د الله رسول پر چا ورولې وی ګچاله بولړو حسمانه وکړه حفاظت وکړو تربیت وکړو لالو یې کړلې ما سره به ارحم داسي جو صحابي پاسه د الله رسول ما به یو وردا چې دوی لور دې تربیت وکړو رالو یې کړه حفاظت دې وکړو دغه یو لور به هم دغه یو لور پلار به هم په جنت کې زما سره راسي
نبی علیہ السلام د ټول عظمت بیان کو قرآن ماته د ټول حق وښودلو او دلته د قرآن نه مخکې د ټول کومه دستور دی قرآن کې الله فرمایي وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت د ټول زیر به دا چا نشو کولی نبی علیہ السلام فرمایي یو پلار بازار ته تللی او په بازار کې د خپل بچی دپاره سودا کوي لور یا د خور دپاره ماشومه ته د لوبو څه کیلولوله اخلي یا لویه څه نو پټوله اخلي یا جوړوله اخلي حاصل اناسه دون الذکور جنۍ حاس کړله هلکې حاس نه کړو صرف جنۍ له یې واخېسته د هغې د خوشحالۍ دپاره نبي علیه السلام فرمایي الله په دغې لار ته دغې ورور ته د رحمت په نظر باندې وګوري او د هغې رحمت د نظر طاقت اثر به دومره وي دومره چې دی به د ځمکې اسمان په مابین کې کومه فاصله ده دومره به دی د جهنم د اور نه لرې شي زما محترمو دا رڼا چا راوړه دا قرآن نه راوړه نن زما په زړه کې د قرآن سره څومره محبت عشق مې د قرآن سره څومره دی جذبه مې د قرآن سره څومره ده دا د الله کلام دی دې ته کلام الله ویل کېږي په تمامو کتابونو ته په دې باندې فضیلت حاصل دی تورات انجیل زبور ایدا دغه کلامونه د الله کتابونه وایي دا د الله کتابونه دي دا قرآن د الله کلام دی د دې ذمہداري الله په خپل اخیستې ده الله ته نبي علیه السلام په تمامو انبیاو کې افضل و الله ته دا امت په تمامو امتونو کې افضل و نو رب کائنات ته قرآن په تمامو کتابونو کې افضل دی د دې افضل امت افضل نبي ته الله دا قرآن ورکړو او محترمو څنګه چې قرآن مقدس کتاب دی څنګه چې قرآن اعلی کتاب دی دغه رنګې د قرآن حاملین قرآن یادونکي دا د الله په نزد کې لوی مقام او مرتبه لري محترم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من احب ان ينظر الى متقاء الله فلينظر الى المتعلمين کوم انسان دا خواهش لري ما د الله محبوبین ولیدي ما د الله کور والا ولیدي ما د الله تعلق والا ولیدي ما د هغه مخلوق ولیدي چې د هغې د خولې نه راوتې الفاظ رب کائنات ته عرش راکوي الله یې په عرش اوري الله ورته د عرش ته ګوري د ځمکې په مخ باندې محبوب خلک د ځمکې په مخ باندې اعلی خلق د ځمکې په مخ باندې معزز خلق نبی علیہ السلام فرمایي فلینظر الی المتعلمین دې متعلمینو ته وګوره دا د ځمکې په مخ باندې ستوري ځلېږي دا د قرآن حاملین دي اسمان فرشتې د هوا مارغان د دریاب کبان د سوړي چینجي دا د دې لپاره استغفار وایي نبی علیہ السلام فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه ډېر روپو والا ډېر جایداد والا ډېر موټرونه والا دا بهتر نه دی بلکې بهترین دي دا غربا دا مساکین دا د صفې دا د اردار ارکم طالبان کوم چې بدلو کې د لاسه بېهوشه راپرېوتل دا معزز دي دا معزز خلک دي د الله په نیز باندې قرآن حاملین قرآن ویونکي قرآن زده کوونکي دا معزز دي دو نظرونه چې دي محترم یو زما ستا د دوکې نظر دی یو د رب کائنات حقیقي نظر دی زما ستا په نظر کې کامیاب څوک دی چا سره ډېر روپۍ وي جایداد وي بنګلې وي لارې وي موټرې وي دا کس د زمانې معزز دی خدای دې کړي چې تر پوندو پورې کمقل او بېوقوفه وي خو زما د معاشرې جرګوار به هغه سړي وي چا سره چې روپۍ ډېرې وي چا سره چې وزارت وي ممبري ده ولې دا خو اندا قانون شریک اندا قانون نه دی مسلمان نن ګوره دلته کې دوه کسان ولاړ دي الیکشن ته مثال یو نه دوه علما وګورل کو بل درېو لیونو وګورل کو دا درېو لیونی د دوه علما په مابین کې هغه افضل شو بهتر شي په دې اندا قانون کې نو محترم الله وینا بهتر هغه انسان دی چې قرآن زده کړو
یہ قرآن نے خپل سینے سر ولګو قرآن سینه کې راغل کو نو دا انسان افضل دی د دنیا ته ګوره محترم په دنیا کې یو انسان لا پاسي د میډیکل ډیګري حاصلې هغه مخکې د سپینځل سکاله تعلیم وکړو بیا د میډیکل نه لاړو سیدو میډیکل کالج کې دا هغه زموږ مثال په دې 3 سلور میاشتو کې موجود شوی هم دی مونږ مثال کې ذکر کوو او دا غي حقیقت په دې 13 میاشتو کې دنه د شغلې دی یو ډاکټر په نامه باندې مشهور شوی هم دا سب اف اس سی پر تعلیم یو کس وکړو دا غي نه پس 15 کاله میډیکل هم وکړو او دا غي نه پس چې کور ته راتو په لار کې اکسیډنټ وکړو مړ شو د سوالګر کې اکسیډنټ وکړو او مړ شو آیا د کس کور ته تنها راشي د په مستقبل په ډاکټرانو کې شمار دی د پلار هغه خواري زاري وګوره کوونه لیکن زما بچي او بچي نه دی بابا قاعده شروع قاعده دی بابا شروع کړه او د پکې یو صفه ویل یو کاخه ویل او د اکسیډنټ کو د مرګ راغی د قیامت ورځ به قرآن حافظ سره پاس مستقبل چارو حال دی مستقبل چا جوړ دی محترمو یاد ساتئ محترمو د هر کس ته مستقبل جوړ دی چا سره چې بلاس کې قرآن وي د 13 میاشتو کې مخکې د شکلي یو ډاکټر د کیمسی ده د فشار میډیکل کالج ده د ډاکټرۍ ډیګري پوره کړه او چې کله کور ته راغو کنه شپاړسه دا 12 پورې تعلیم یې وکړو بیا ای بي بي اس 15 کال وکړو او پلان یې چې زما بچی ډاکټر شو اوس په ما راحت راشي بس په دې ډېر روپۍ مال وکړي او چې کله کور ته راورسېد ډیګري کور ته راوړ په هغه شپه به الله جل شانه عزرائیل راوړی او وفات شو محترم خدا حافظ قرآن وفات شوی دا عالم دین وفات شوی دا انسان د دې لپاره کامیابی و او د پلار مور لپاره کامیابی و نو کامیابی الله په قرآن کې ده دا الله په نسبت ور محبوب څوک دی دا قرآن حال دی من احب ان ينظر الى عتقاء الله فلينظر الى المتعلمين دې متعلمین ته وګوره دا د الله په نسبت ور محلوب دی نبی اسلام فرمایي ما من متعلم الا يحترق الى باب العالم الا وله بكل قدم وبكل حرف حسنه د دې والدینو ته وایي چې کله د ماشوم د کور روان شي یو قدم اخلي یو حرف دلته کې وایي نبی اسلام فرمایي بكل قدم وبكل حرف عبادت صلاه په یو قدم باندې په یو حرف باندې رب کائنات ته یو کال اجر ورکوي او هو يمشي على الارض والارض تستغفر له دې پس مکه قدمونه اخلي د ازمکه لپاره استغفار وایي دا مجلس بهترین دی دا بچي بهترین دی او د دې اساتذه کرام علماء کرام بهترین دي نن دې معشوق ته د قرآن سره سره زما محترم وبالوالدین احسان خودی چې د مور پلار سره احسان کوه دې معشوق ته دا ویلي چې ولات چې د خپل مور او پلار خبر وختته نه ورځي دروغ به نه وایي دته به د زندګۍ تربیت ښودلی وي بچي مونځ به نه پرېږدي اقیموا الصلاه وآتوا الزکات ته یې ورته ښودلی وي لیکن افسوس سره به دا خبر زموږ په نظر کې په سپک کې د جومات امام سپک دی 15 منټه لیټ کېدی شي موږ خو بد وایو د جومات په خدای مې دې قسم وي د دې امامانو د دې علماو قدر وکړئ کني هغه جاهلان به موږ نه جوړ شي چې د حرام د حلال تمیز به نشو کولی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي اتبع العلماء فإنهم سروج الدنيا ومصابيح الآخرة د دې خپل علماء کرامو د دې خپل قراو د دې خپل امامانو د دې اتباع کوي د دې لمن راټینګ کوي په هر مقام باندې په هر مجلس کې د مونځ او زکات په مسلو کې یوازې نه د رمضان په مسلو کې یوازې نه په هر هغه میدان کې چې په کوم میدان کې چې د علماو د اقتدار ضرورت وي لمن راټینګ کا فإنهم سروج الدنيا ومصابيح الآخرة دا د دنیا لپاره نورونه دي کله چې ژوند مې راغلی د شپې تیاره ده د شپې چې ډېرو مکمل سحکارېږي نه په هغې تیاره کې ما ته د لوړې د جوارې پته نه لګي دا مولي صاحب لر قدم ازنا
خدای قسم په تا ته د حلال او د حرام پته ولګي ها تا ته به دا پته نه لګي چې خور سره نکاح جایز ده که ناجایز ده تا ته به دا پته نه لګي چې سپی حلال دی که حرام دی دا ما ته دې پولیس ښودلي دي فإنهم سروج الدنيا ومصابيح الآخرة توبه توبه اے خوش نصیبی دا لمن دا اغلب چاله پارا اے چې کم کسانو دا علماء او پیجندل او محبت کی ورسرو ویلن حلاکت دی لمن دا اغلب چاله پارا انکارا و ابعزا چاچی دا علماء سر بغض کو حسد کو دا سیاسی ملا دے دا تبلیغی ملا دے دا ملا دے الگ دا اختیارات مالتا خدای له کړي نه راکړي دي چې راشي د علماء په مابین کې تقسیم شروع کړي دا دې باندې کوم ځای راوړه چې د علماء په مابین کې تقسیم شروع کړه محترم علماء دي په هر مجلس کې په هر ځای کې به موږ علماء ته محتاج یو نن که زموږ په مخ داګیرې دي نن که زما د خور په سر مې پټه پرته ده نن که زما جومات او مدرسه محفوظ دي دا د دغې علماء کرامو برکت دی زموږ تاسو ته پکار دي چې د علماء کرامو په هر مجلس کې په جومات په حجره کې په هر یو مقام کې سیاسي وي غیر سیاسي وي په ټول کې موږ تاسو د علماء کرامو اقتدا وکړو او محترم اخري خبره دا ده چې د دې مجلس په اخر کې به فرشته اعلان د ګناه د مغفرت کوي د اخیره پر موږ د دې مجلس نه لکې ګناه ځکه چې زموږ مشران علما راغلي ما تاسو ته وویل چې بیان به دېږي خو صرف ما تاسو د مجلس د فضیلت د دې ماشومانو د فضیلت بیانو چې تاسو د خپل مجلس نه پانسئ او د دې علما کرام چې کومې خوږې خبرې دي ملګري دي هغه خپل ځان ته اصول کو هغه د خپل جوړې خپل سینې ډکې کو او اخیره یو خبره دا کوم محترمو دلته کې د دې بچو چې چا ختم دي د دې والدین په نشته کې نشته دي د دې بچي والد څوک دي شته نه کې د څوک دلته کې د نسل څوک راغلي دي ولنن د بچو ختمونه دي دا هیڅ څوک نشته څومره د افسوس مقام دا راغلي ولې محترمو هغه حاجي صاحب راغلي حاجي صاحب چې د کله د قیامت میدان ولګي ولدا زموږ حاجي صاحب پولیس راغلي ستاسو بچي په سر بلاس دي چې ډېر نن د معزز شو محترم شو او دا دلته کې دا وګي خلک ناشته او د سوارۍ نه زموږ میلمه راغلي دي د عوامو په مجلس کې ستاسو بچي د عزت په دی ورکي او چې کله د قیامت میدان ولګي کنه الله په اعلان کې چې د دې معشوق لار کوم دي ما دې راولي الله په مهمان خصوصي وي ستاج به د عرش او الله وي مجمع به د فرشتو د انبیاء وي او الله په دغه قران خان مور پلار ته داسې جوړي ورکي لا یقومهم الدنيا چې تمام دنیا به دغه قیمت نشي ادا کولی دغه جوړي تاسو خوښي دي که خوښي نه دي خوښي مجلس کې بچا چا خوښي دي دغه جوړي د قیامت د ورځې عزت نه چا وخت دی د ټول وخت دی کنه د ټول خپل بچي قاری شاهد صاحب ته قاری شمشیر صاحب ته رالیږو چې دغه جوړو زموږ لپاره دې ضمانت والی او ذمہ داران جوړ شي اقول قولي هذا استغفر الله ربي من كل ذنب اذنبته واتوب اليه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين